قائد اعظم د پاکستان والی دی او د قائد اعظم په ژوند باندې چې کوم تحقیق شوی دی هغه تحقیق کې دا خبره ثابته کړې ده محققینو دا خبره څرګنده کړې ده چې قائد اعظم په خپل سیاسي جلسو کې څوارلس د پاسه سل ځله دا خبره کړې ده چې مونږ ځان له وطن حاصلو د ځمکې یو ټوکړه حاصلو او دا د اسلام دپاره د قرآن و سنت دپاره او د شریعت محمدي دپاره حاصلو نو دا پاکستان خو دې دپاره حاصل شوی ځکه د پاکستان په قیام کې لا اله الا الله محمد رسول الله نعره لګېدلې ده نو عزیزانو او غیرتمندو پښتنو نیم مقصد حاصل شوی دی نیم مقصد څو سیکلا فرنګیلا هندولا ماتې ورکول وطن حاصلولو او نیم مقصد پاتې دی هغه نیم مقصد دا دی چې په دې آزاد وطن باندې د اسلام او د قرآن سنت نظام راوستل وطن آزاد شوی دی او یا کال وشو دوه یا کال وشو خو د شریعت نظام د قرآن سنت نظام د اسلام نظام پکې تر اوسه نه دی راغلی که موږ د پاکستان دفاع غواړو موږ د پاکستان ترقي غواړو موږ پاکستان اسکه پاکستان لیدل غواړو هغه به د اسلام او د قرآن سنت او د شریعت په ذریعه کېږي په بله لار باندې نه کېږي نو ورونو لومړی خبره خو دا ده چې د پاکستان دفاع د پاکستان ترقي د پاکستان استحکام دا د اسلام په نظام کې دی د اسلام نظام د امن نظام دی د انصاف نظام دی د تعلیم نظام دی د صحت نظام دی د ترقۍ نظام دی د هر چاته د خپلو حقوقو د ملاوېدو نظام دی د شفافیت نظام دی او په دې دنیا کې د هسکه غړی او د وقار او د افتخار د ژوند نظام دی او د دنیا او د آخرت د کامیابۍ نظام دی اکه نظام دپاره جدوجهد کول دا د 23 مارچ د دې ورځ تقاضا ده نن موږ تجدید عهد کوو نن موږ د خپل لوز دا خپله واده دا تازه کوو الله سره بانیان پاکستان سره شهدای پاکستان سره چې په دې وطن کې به د اسلام د نظام دپاره د آخري کس د آخري ساه او د وینې تر آخري قطرې پورې انشاءالله جدوجهد کوو او د اسلام نظام به راولو